الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإذا وکلچی حییتم تاسو ته دعا وکړي څوک بتحیت داسې دعا سره فحیو بأحسن منها فحیو نو تاسو هم دعا کوئ بأحسن منها د هغې نه بهتر دعا سره او ردوها یو مغه دعا ورته واپس دوباره وایي ان الله بشک الله چې کان علی کل شیء په هر یو څیز باندې حسیبا حساب کوونکی یعنی الله به د هر یو عمل حساب انسان سره کوي که ښه عمل کړی د هغې بدله به ورکړي که بد عمل کړی د هغې سزا به ورکړي الله لا اله الا هو یعنی الله دا ذات لا اله چې نشته دی د عبادت لایق الا هو مگر هغه دی یعنی صرف الله رب العزت د بندګۍ او د عبادت لایق دی لا یجمعنکم بشک خامخا به تاسو راجمع کی الی یوم القیامه د قیامت ورځ باندې لا ریب فیه چې په هغې کې هیڅ شک نشته ومن اصدق او څوک زیات رښتونی دی من الله د الله نه حدیثا په خبرو کې یعنی الله چې څه وایي دا رښتیا دي دا به دغه شان کېږي ځکه چې الله رب العزت رښتیا صادق دی فما لکم پسو شو تاسو لره فی المنافقین د منافقانو مبارکي فئتین چې تاسو دوه ډلې کېږئ والله ارکسهم او الله دوی الټه کړي دي بما په سبب د هغه څه کسبو چې دوی به عمل کو اتریدون آیت تاسو غواړئ ان تهدو چې په لارې کړئ هغه لره هغه کس لره من اضل الله څوک چې الله ګمراه کړی دی یعنی الله چې یو کس ګمراه کو دا ګمراه دی دا تاسو په سمه لاره نشئ راوستلی ومن او هغه څوک یضلل الله چې الله یې ګمراه کړي فلن تجد له نو ته به هرګز ونه به مومې سبیلا د هغه دپاره څه لاره ودو هغوی خدا غواړي لو تکفرون چې تاسو هم کافران شئ او کفر وکړئ کما کفرو لکه څنګه چې هغوی کافر شوي کفر یې کړی فتکونون سواء بیا به تاسو ټول برابر شئ فلا تتخذوا بس من نیسئ تاسو مه جوړوئ تاسو منهم د دوی نه څوک اولیاء دوستان یعنی دی منافقانو کې دی کافرانو کې څوک خپل دوست مه جوړوئ حتی تر دې پورې یهاجرو چې وطن پرېږدي هجرت وکړي فی سبیل الله د الله په لاره کې فإن تولوا بیا که دا قبول نه کړي او مخ واړئ فخذوهم نو دوی ونیسئ واقتلوهم قتل کړئ حیث وجدتموهم کوم ځای چې بیا مومئ
ولا تتخذوا ومجوړوي منهم د دوی نه وليا څوک دوست ولا نصيرا او نه څوک مددگار. یعنی دلته کې وایذا حییتم کې د سلام انداز دینه مخکې مونږ ویلو چې هغه څوک سفارش وکړي نو هغه ته به د هغې بدله ملاوي، که ښه سفارش یې کړی ښه به ورته ملاویږي، که خراب یې کړی د خراب کار دپاره د هغې سزا به ورته ملاویږي. او هر کله چې تاسو ته څوک په شرعي طور سلام وکړي نو تاسو هم په جواب کې په ښو الفاظو سره سلام کوئ. دا مطلب دی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یعنی په جواب کې هم هغه الفاظ ورته وایي او ردوها، یعنی په جواب کې ورته هم هغه الفاظ وایي تاسو ته چې کم هغه ویلي. یعنی یو کس سلام وکړه السلام علیکم، دا خو یو خدا ده چې تو دوی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، دا بهتره ده. او که داسې نشي کولی نو خالی وعلیکم السلام ورته ضرور کوه. خو دې کې دا اختیار دی ستا خوښه ده چې څنګه ورته کې. بېشکه الله رب العزت په هر څه باندې یعنی په هر عمل باندې به حساب اخلي. یعنی د هغه قانون دا دی چې هغه به حساب کتاب کوي. که چېرې چا لره معاف کړي د خپل فضل سره نو دا بله خبره ده، یعنې دا الله ته اختیار شته. او الله رب العزت خدا سے ذات دی چې د هغه نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته. الله لا اله الا هغه به خامخا تاسو ټول جمع کوي په ورځ د قیامت باندې. ليجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیه، چې په دې کې هیڅ شک نشته. ومن اصدق من الله حدیث، او د الله نه زیاته د چا خبره رښتونې کېدی شي. یعنی د الله رب العزت خبر دا بالکل صحیح دی او بالکل ټیک دی، دې کې هیڅ دروغ نشته دی. نو دلته د دنیا چې کوم یو تهذیب بیان شوی دی، یو روایت دی چې کله د یو بل سره ملاقات کیږي نو څه کلمه یو بل سره د محبت دپاره وایي، او لکه چې موازنه وشي مقابله وشي نو معلومه به شي چې اسلامي سلام څومره جامع دی، څومره ښایسته دی. نو دا اسلامي چې کوم سلام دی دې نه علاوه بل سلام او بل خبره هغه بهتره نه ده، بلکې دا د ټول نه بهتره، ځکه چې په دې کې صرف د محبت اظهار نه دی بلکې د دې سره سره په دې کې د محبت حق ادا کول هم دي. چې الله رب عزت نه دا سوال کول دي چې تا د ټولو آفتونو او غمونو نه سلامت وساتي. یعنی السلام علیکم مطلب څه دی چې الله دې تا د غمونو او د آفتونو نه سلامت کی، یعنی بچ دي کی. نو دا ډېر بهترین انداز. بل یو ځای کې راځي الله رب العزت فرمایي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، یعنی مسلمان هغه دی د چا د لاس او ژبې نه چې بل مسلمان د تکلیف نه رسي او محفوظ. یعنی مسلمانان هغه دي چې بل ته فائدہ رسي، یعنی بل ته نقصان نه رسي. د سلام مطلب هم دا دی چې تا ته سلامتی وي، تا ته چې کوم نه د هر قسم تکلیف نه سلامتی وي، تا دې الله بچ کړي د تکلیفونو نه. دا د مسلمان شیوا دا د مسلمان هغه انداز دی چې دا بل مسلمان ته فائدہ ورسوي، نقصان به نه ورسوي. بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو جنت ته تر هغې پورې نشئ داخلېدی تر څو پورې چې مؤمنان نشئ، او ستاسو ایمان نشي مکمل کېدی تر څو پورې چې په خپل منځ کې محبت نه کوئ. او زه تاسو ته دا چې
دا شیخ هم چې که تاسو په هغې عمل وکئ ستاسو به د یو بل سره محبت قایم شي. هغه دا چې په خپل منځ کې سلام عام کړئ، یعنې د هر یو مسلمان دپاره خوا ستاسو سره هغه پیژنګلنه وي او که نه وي، یعنې که تعلق سره او که نه وي، په هغه باندې سلام اچوئ. دې سره به ستاسو محبت زیاتېږي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې یو سړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د اسلام په عملونو کې د ټول نه غوره څه شی دی؟ حضور علیه السلام فرمایي چې ته خلکو ته خوراک ورکا، یعنی خوراک کوه په خلکو باندې، یو خدا خبره ده. دویم سلام عام کړه، په هر چا سلام اچوه، خوا ته پیژنې او که نه پیژنې. نو دا د اسلام د ټولو عملونو نه بهتر عمل دی. بل ځای کې حضور علیه السلام فرمایلی دي چې د الله په نسبت باندې د ټول نه زیات نږدې هغه سړی دی چې په سلام کې مخکې والی کوي. یعنې دا زنانو ته هم دا حکم دی، صرف سړو ته نه. زنانه به بلې زنانه سره ستړي مشي کوي، سلام به کوي، مخ به دې نه اړوي، بلکې هرې مسلمانې زنانه سره به ملاویږي او ستړي مشي او سلام وکړي. بل ځای کې حضور علیه السلام فرمایي چې سلام د الله تعالی په نومونو کې یو نوم دی کوم چې الله تعالی په ځمکه باندې نازل کړی دی، دا د الله نوم دی سلام. نو په دې وجه تاسو په خپل منځ کې سلام عام کړئ، ځکه چې مسلمان سړی هر کله چې یو مجلس ته ځي او هغوی ته سلام کوي نو دې سړي ته د الله په نزد د فضیلت هغه اوچت مقام حاصلېږي، ځکه چې د ټولو ته سلام یعنی د الله نوم ور یاد کړو، ځکه چې دا سلام د الله نوم دی. او که دې مجلس والو د ده سلام جواب ورنکړو نو داسې خلک به ده لره جواب ورکړي چې دې مجلس والو نه به غورې، یعنی د الله فرشتې د سلام جواب فرشتې هم ورکړي. بل یو حدیث کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد چې ډیر بخیل هغه سړی دی چې په سلام کې بخل کوي. بل یې فرمایي چې صحابه کرام رضی الله عنهم باندې چې د حضور علیه السلام د حدیثو کم اثر وشو، نو د دې اندازه دې روایت نه کېدی شي چې حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه به اکثر بازار ته صرف د دې دپاره ته چې څوک مسلمان ورته میلو شي او سلام ورته وکړي او د عبادت ثواب حاصل کړي، یعنی صرف د سلام اچولو لپاره به بازار ته تلل، یعنی زه اخیستل خرڅول به مقصد نو، څه به هم نه اخیستل، خو سلام لپاره به تلل. نو دې وجې نه هر چا سره ملاوېدل، خپل خپلوانو سره دغه شان که پردی زنانه وي هغوی سره ملاوېدل او سلام اچول. ستړي مشي خواره مشي ته هم ښه خبره ده، خو سلام اچو په دې باندې که نیکۍ ملاوېږي، ستړي مشي خواره مشي باندې که څه نه ملاوېږي، صرف هغه رواج دې پوره شي او په سلام به تا ته نیکۍ ملاوېږي. دې وجې نه هر چا ته سلام اچو، سلام کې بخل نه کو او چا سره چې کوم دی تربورولي نه کو، چا نه مخ نه اړو، ځان کې د حضور علیه السلام د صحابیاتو د نبی علیه السلام د بیبیانو اخلاق ځان کې پیدا کړو. حضور علیه السلام به هر چا سره ملاوېده، چا نه مخ نه دی اړولی، ان تر دې چې کافرانو سره به ملاوېده او هغوی سره به خیرخواهي کوله، منافقینو سره به ملاوېده، یو ځای به ورسره ناست سلام وکړي. بیا دلته فما لکم فی المنافقین فئتین، د دې ځای نه د دریو مختلفو ډلو بیان دی، د هغوی حکمونه دي. یعنی هر کله چې تاسو د دې او الله رب العزت فرمایي چې کوم کسان مرتد شوي دي د دین نه واپس ګرځېدلي د هغوی بیان دی د اولې فرقې. یعنی کومو خلکو چې هر کله چې تاسو د دې مرتدینو حالت ولیدو نو بیا تاسو له رسول شو چې د دې منافقانو مبارک تاسو
اختلاف رائے کوي، یعنی دوه ډلې کېږي چې یوه ډله دوی ته اوس هم مسلمانان وایي، حال دا دی چې الله تعالی دوی لره د دوی د ښکاره کفر طرف ته واپس کړل د دوی د بد عمل په وجه باندې. یعنی فما لکم سو شو په تاسو باندې فی المنافقین، د منافقانو مبارکي فئتین چې تاسو دوی باره کې یعنې دوه ډلې جوړې شوئ، تاسو اختلاف وکړو د دې منافقینو باره کې. یعنې یوه ډله دوی ته مسلمانان وایي، دې منافقینو ته. او والله ارکسهم، دا خو الله الټه کړي دي، یعنې د خپل دین نه اړولې دي، د ایمان نه محرومه کړي. بما دا د هغه وجه نه کسب وکم چې دوی اعمال کول، د هغه عملونو په وجه الله رب العزت دوی د ایمان نه محرومه کړل او د ایمان نه چې کوم دی اسلام نه مرتد کړل د بد اعمالو په وجه باندې. نو موږ تاسو د ګناه نه ځان ساتو، د بد اعمالو نه ځان ساتو. د ګناه په وجه انسان د نیکو عملونو نه محروم کیږي. ګوره یو بزرګ وایي چې ما صرف یو کس باندې یعنی مونږ کو دا هغه باره کې مې صرف دا خیال راغلی چې دا خو ریاکاري کوي، خلکو ته ښودنه کوي. وایي د هغې په وجه باندې زمانه چې کوم دی یو میاشت تهجد لمونځ قضا شو، صرف د دومره لږ بدګمانۍ باندې. نو چې څوک نور غټ غټ ګناهونه کوي نو د هغه نه مونځ هم قضا کېږي، د مونځ توفیق به ورته نه میلاوېږي، دغه شان د نورو اعمالو توفیق هم ورته نه میلاوېږي. نو د ګناهونو نه ځان ساتو. د ګناه په وجه انسان د علم نه محرومیږي او د دین د غټو کارونو نه انسان محرومیږي د ګناهونو په وجه باندې. نو دغه شان د غیبت نه ځان ساتو، د بل مسلمان د کمۍ نه ځان ساتل، چاته په سپک نظر نه کتل، چا سره چې کوم دی جګړې نه کول، کنځل وینا نه کول، د دې ټولو عملونو نه بد عملونو نه ځان ساتل دا ضروري دی. اتریدون بیا الله رب عزت فرمایي آیا تاسو غواړئ ان تهدو چې تاسو هدایت ورکړئ من هغه چاته اضل الله چې هغه الله ګمراه کړي. یعنی یو انسان الله ګمراه کړی دی نو که تاسو ډېر په هغه محنت وکئ نو هغه ته هدایت تاسو نشئ ورکولی ځکه چې هغه الله ګمراه کړی دی. بس ومن هغه څوک یضلل الله چې الله یې ګمراه کړي فلن تجد له سبیلا نو بیا به هرګز د هغه دپاره ته د هدایت لاره ونه موندې، یعنې هغه ته هدایت لاره نه میلاوېږي، سیده لاره ته چرم بیا نشي میلاوېدی ځکه چې د هغه عمل بد دی. ودو او دوی غواړي دا کافران دا منافقان خدا غواړي لو تکفرون چې تاسو هم کفر وکړئ، د دوی خدا خواهش دی چې تاسو هم اسلام او دین پرېږدئ او کفر اختیار کړئ کما کفرو لکه څنګه چې هغوی کفر کړی دی. فتكونون سواء بیا به تاسو ټول برابر شئ. فلا تتخذوا پس تاسو مه جوړوئ منهم په دوی کې منیسئ په دوی کې اولیاء څوک دوستان حتی تر دې پورې وهاجروا فی سبیل الله چې وطن پرېږدي د الله په لاره کې هجرت وکړي. فإن تولوا او بیا که دا قبول نه کړي او واپس شي یعنی هجرت قبول نه کړي د اسلام دپاره او دین دپاره ونوځي دا منافقین فخذوهم نو بیا یې ونیسئ واقتلوهم قتل کوي حیث وجدتموهم کم ځای چې تاسو بیا مومئ. ولا تتخذوا مه جوړوئ په دوی کې منهم په دوی کې ولیا څوک دوست ولا نصیرا او نه څوک مددګار. نو دا د هغه وخت مؤمنانو دپاره حکم دی چې دې منافقانو سره مه کښېنئ پاسئ، دا دوستان مه جوړوئ. دغه شان موږ ته څه حکم دی چې غیر دینه او دنیادار خلکو سره دوستانی مه جوړوئ بلکې د دیندار خلکو سره صالحینو خلکو سره نیکانو خلکو سره دوستانی جوړئ، هغوی سره ناسته پاسته کوئ. یعنی د کوم انسان چې چا سره ناسته پاسته یې همدغه اعمال به په ده کې راځي، یعنی که دا یې غواړي او که نه یې غواړي دا به د هغه په شان جوړي. یو حدیث کې راځي المرء علی دین خلیلی چې انسان د خپل دوست په دین باندې، یعنی که ته غواړي یو کس معلومول غواړي چې دا څنګه دی د هغه دوستانو ته وګوره چې د هغه ناسته پاسته د چا سره ده، بس چا سره چې ناسته پاسته یې هم د هغه په شان دی، د هغه په شان اعمال د دم دي. نو دې کې لومبی
د سلام چې کوم دی هغه تاکید وشو چې هر چا باندې سلام اچوي، هر چا سره ملاوېدل، ښو اخلاقو سره، ښه انداز سره، چا سره مقابلې نه کول، چا سره جګړې نه کول، او دغه شان چا سره چې کوم دی تربورولي نه کول، که چا سره زیاتی هم وکړو، څوک دله نه درځي ته ورشه. ټول نه اعلی اخلاق څه دي؟ سل من قطعک، څوک چې تا سره رشته داري خپلولي کټ کوي ته ورسره وپاله. او دغه شان واعف من ظلمک، څوک چې تا سره ظلم وکړي ته معاف کا. واعط من حرمک، څوک چې تا له څه نه درکوي ته وله ورکړه. نو دا اعلی اخلاق دي چې حضور علیه السلام هم ته بیان کړي دي. او کوم انسان چې اخلاق بهتر شي، که ده لږ عمل هم کړي، الله به ډېر څه ورکوي په هغې باندې. ځکه چې دا به چا ظلم نه کوي، چا سره چې کوم دی زیاتی نه کوي، د چا حق نه وایي. یعنی عمل کول نیکی خو به هر انسان ډېري، خو بیا به دې کټ کېږي په دې ګناهونو د وجې نه، د دې چې کوم دی د پردو حقونو د وجې نه، چې پردي حقونه به یې والي، نو د ټول اعمال به په هغې کې لاړ شي او دا په تش لاس پاتې شي. نو دې وجې نه که خپل اعمال محفوظ کول غواړئ، نو خپل اخلاق برابر کو، چا ته تکلیف نه رسو. المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده، څنګه چې اوس حدیث تیر شو، حضور علیه السلام فرمایي چې کامل مسلمان هغه دی چې د لاس او د ژبې نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي، نقصان نه رسي، بل انسان دی په امن کې، بس دا کامل مسلمان دی او د به هر عمل کې برکت دی. الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.